چې مونږ د انساني همدرد کور په کور ګرځېږو په غم د غریبانو مونږ والله چې ډېر دردېږو امید فلاحي تنظیم ځوان زلمې د مردان چې مونږ د انساني همدرد کو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دغه جمرود کې دا یو بل شاه زلمې مونږ راوغوښتو، خو دی ډېر زیات بره په غر کې اوسي. نو دیم په غر کې ما ورته په غر کې په کوم ځای کې اوسي؟ نو وایي په ګاره کې. ګاره مطلب دغه کوم غار چې یادوي دغه کې اوسېږي. نو دا خو به تاسو وګورئ، دا د غربت هغه نښې دي. ګریوان ته وګورئ، تڼۍ نشته. ښه دا وګورئ، د ده سره یو څو خبرې کوم چې دی څه وایي. ښه د ده دا رسید راکړه. لال شاه نوم دی دی؟ جی لال شاه د کوم ځای ذاتي؟ ذاتي همدغه علاقه یم، تیرانه راغلي یو، متاثرین یو. بس دلته چې کوم دی د حالات خراب دي، الله چې کوم دی رحم وکړي. ګورو نه پاکو سیسټم شته، نه شمسو شته، یو بس مجبوري ده او بس الله رحم وکړي. تاسو همدغه ګاره کې اوسېږي، سوړه کې د غار کې اوسېږي. بس هغې کې خو بجلي مجلي نه وي که نه، نو څه کوئ؟ بس مجبوري ده، نو بجله شته نه، وسم نشته چې پکای واخلو، شمسي واخلو، بل داسې کار وکړو. بعد دا مجبوري موږ ښه وینو او موږ په خپل ځوان نه یو، والا چې واړه بچین دي، دا بس وسولې ګرمۍ نه دانو هغه پاوډر روپۍ هم نشته چې پاوډر ویلا پې باندې واخلو. تڼاو کې پې شوي یي، بله ورځ مې والا چې پکې انچي ته غوڅې کړي یي، خو دومره مخه نه وه. دا اورئ ښه، وایي دومره پیسې نشته، هغه پاوډر نه وي یخ چې هغه وله والو. نو وایي بله ورځ مې ته په قینچۍ باندې هغه چې کوم دغه پې راوخیږي که نه، ویا مې ته په قینچۍ باندې کټ کړي. نو چې دا په قینچۍ دې کټ کولې خوږېږي نه. نو بس مجبوري وه، نورې مې کپړو سره لګې رالګې سم کړي وای. ښه جی کور کې څو کسان یې ټول؟ کور کې 11. 11. ای 11 کسانو ته یو کس ته لګیا مزدوري کې. نو بس زه ته یو الله وسیله کړم په سره ګرمي کې. نن چې کوم دی حکومت هم اعلان کړی چې تاسو ورته 3 ورځې کې نه وځو. زه نن هم تللی وم، هلته مې چې کوم دی دیاړي وکړه، دا پښه مې هم نو ښه رګ نیسو مې دی، خو بس مجبوري مې یو څه وکړه. صحیح شو. دا والا رسید موږ ته نور کورونه دي، هغې له ورځو دې ته ګوره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10. اوس په پوډر والي ماشومانو له انشاءالله بس الله مې عزت وکړو، خوشحال شو. ډېره بس چې چاره لګېلي دعا ورته کوه، زموږ خپلې پیسې نه دي. الله کامیاب کړ ټول. ډېره مننه. د ده سره موږ 10,000 روپۍ هم تاته کړو. بعضې خلک اکثر په موږ باندې تنقید کوي که نه، مړه وي دا تاسو څه کوئ، یو ویډیو کوئ او دا کوئ هغه کوئ. دا زه نن دې خلکو ته راښکاره کوم. د ټولو نه په دې KPK کې دوم چې مالدار خلک چې دي دا افریدیان او شینواري دي. دا زه هغې ته نن په ګوته کوم، او انشاءالله چې زموږ دا ویډیو وګوري هغې به ولې راشي، امداد به ورسره وکړي. د دې سره موږ 10,000 روپۍ هم تاته کړو. دا پیسې چې چا هم رالېږلي، د کوم ځای نه او په کوم مقصد هم راغلي، نو الله دې په هغه ځای کې په کار راوړي چې په کوم ځای کې اړخ لګي.